د موبایل یو خاص طریقه راته ښیم. اکثر زموږ د ځینې کسانو سره اپلیکیشن خوښ شي یا یو گیم خوښ شي نو هغه ته موږ راهړو نو پارټ ټایم زموږ سره یا زپ یا نه یا بل څه اپلیکیشن نه چې ډایرکټ موږ دغه نه اپلیکیشن نه وړو او یا زموږ سره په موبایل کې ام بي نه چې موږ ډایرکټ د پلی سٹور نه چې دی د هغې نه رالوډ کړو. په موبایل کې یو داسې طریقه موجود ده چې تاسو ډایرکټ د هغه موبایل نه هغه اپلیکیشن خپل موبایل ته راوړلی شئ. کم کسان چې انډرایډ موبایل استعمالوي نو هغې ډایرکټ راوړلی شي. یا ستاسو د بل کس سره نور څه شیونه خوښ شي نو د هغې لپاره که تاسو زپ یا رالوډ کوئ ستاسو د ملګري سره زپ یي او ستاسو سره نه نو تاسو خو بیا هم هغه نه شئ راوړلی نو د هغه موبایل نه هغه زپ یا کوم اپس چې دی هغه ته هم راوړلی شئ یا بل داسې اپلیکیشن تاسو پکې اپلیکیشن اړوئ یا پکې نور ویډیوګان اړوئ نو هغه اپلیکیشن چې دی ډایرکټ تاسو خپل موبایل ته چې دی تاسو راوړلی شئ. دا به زیاتکر کسانو ته نه معلومه کمتر داسې کسان به چې هغو ته به دا طریقه معلومه وي. نو په دې ویډیو کې به دغه طریقه زه تاسو ته ښیم خو د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. نو زه موبایل سکرین ته او دغه طریقې زده کوم چې د بل موبایل نه به اپلیکیشن څنګه خپل موبایل ته راوړم. موبایل سکرین ته رالو موږ خپل پلی سټور کولاو کړی یم. د دې دپاره چې دی تاسو به پلی سټور کولاوئ. پلی سټور چې دی دا په هر انډرایډ موبایل کې چې دی دا موجود وي. نو د دې نه ډایرکټ تاسو چې دی خپل اپلیکیشن ورراړولی شئ. د دې دپاره چې دی تاسو به له پاسه د خپل پروفایل له تصویر چې دی دا به ووایي په پلی سټور کې چې تاسو دا تصویر تاسو ته ښکارېږي دا به داسې ووایي ستاسو په اکاونټ کې تصویر لګېدلی به له ځان سره دغه شانتې کولاو کوئ. خو د دې لپاره چې دی دغه ام بي هم نه لګي او دغه هم نه لګي وای فای هم نه لګي لکه دا بیخي پري که ستاسو په موبایل کې ډیټا یې او که نه خو تاسو به یې اړولی شئ. چې څنګه یو دغه ووایل دلته کې به تاسو ته ښکارېږي منیج ایپس اینډ ډیوایس دا لیکلي به تاسو ته ښکارېږي. دا به ستاسو په پلی سټور کې چې دی موجود دا به له ځان سره کولاو کوئ. دا کمې چې خړې شوي دا به له ځان سره دغه شان کولاو کوئ. چې څنګه یو دا کولاو کړو نو تاسو به دې مخ ته راشئ. چې دې مخ ته راغلی نو لاندې به تاسو ته ښکارېږي یو لاندې اپشن دی یو ورپسې اپشن دی. دا ورپسې چې دی په دې کې لیکلی شیر ایپس موږ خپل ایپسونه چې دي دا شیر کولی شو د نورو کسانو سره. نو دلته کې لیکلی دی سینډ او ریسیو. تاسو که خپل اپلیکیشن بل کس ته لیږئ نو تاسو به سینډ وهئ. کم کس چې ځان ته دا ښکئ خپل موبایل ته راړئ نو هغه به دا ریسیو چې دی دا به وهي. نو اوس موږ لکه خپل موبایل نه لیږو نو موږ دا سینډ چې دی څه ووالو څنګه دا سینډ دلته کې ووالو نو دلته زموږ د موبایل څه اپلیکیشن چې دی موږ ته دلته شو نو د هغې لپاره به په دې خانه کې دغه شانتې نښه وکئ. کم اپلیکیشن تاسو لګئ که ټول لګئ په ټولو کې به داسې نښه وکئ. چې نښه یې وکړئ په دې کې نو له پاسه به تاسو ته د سینډ کېدو دا نښه ښکارېږي له پاسه دلته دغه نښه چې دی دا به ووایې. دا نښه یو څنګه ووالو نو دا به داسې سرچینګ شروع کړي لاندې د دایره چې دا تاویږي داسې تاویږي نو کم کس چې د دغه ریسیو کوي نو هغه به هم دغه شان چل وکړي لکه اوس دا یې ریسیو کوي نو دی به دلته کې دا ریسیو آپشن چې دی دا به ووایي. نو دلته هم دا دایره چورلېږي نو ستا دا دغه موبایل او دغه موبایل چې دی دلته به کنیکټ شي ستاسو موبایل به دلته راشي څنګه چې هغه آپشن ووالو نو ډایرکټ په هغه اپسونه چې دي د دې بل کس موبایل ته چې دی هغه به ډایرکټ ځي. نو په دې طریقې سره تاسو د یو موبایل نه بل موبایل ته چې دی اپلیکیشن ورراړولی شئ. په کمنټس کې به راته لازم وایي چې کومو کسانو ته د دې طریقې پته او کومو ته نه وه پته. که دا ویډیو مو خوښه شوي نو یو لایک شیر کمنټ چې دی دې ویډیو له لازم ورکړه. داسې نور ویډیوګانو دپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کړئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کړئ.